خبر درکوو د سوات چارباغ او خوازہ خیلہ مقامی خلکو د اوبو سکیم لپاره د حکومت لخوا د کروندې په ځمکو سیکشن 4 لګولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیان وایي چې حکومت دوی نه د خولې روټۍ اخلي. اوبو سکیم کې د بدلون وکړی شي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. د سوات خوازہ خیلې او چارباغ په لسګونو خلکو یو هنګامي جرګه کړې چې پکې مشرانو ویلي حکومت د ایشیا بانک په مرسته د خوازہ خیلې نه تر منګورې پورې ساله پاسه 10 کیلومتره اوږد سکیم کې د خوا او شا کلو په زرګونو جریبه ځمکه دوی نه اخلي. دې سره به د سیمې کروندګر سخت متاثر شي. دا 1750 فیملیز دین متاثر کیږي. د ځمکه د روپو قیمتي نه ده. دا زمونږ د کندو ډډکېدو ځمکه ده. زمونږ د کیچن ځمکه ده. په دې کې زمونږ هر قسم فصل کیږي او دې زمونږ لکه کور چلی کور نه چلیږي. دا ځمکه د سوات نه نو سوات کې بیا د مدن ځمکې نشته. د خېټې ډکېدو ځمکه نشته. خبره اصل دغه ده. مقامي خلک د حکومت نه مطالبه کوي چې سکیم لپاره د متبادل ځای وټاکل شي ځکه چې دې سره به د سیمې 1200 خاندانونه متاثر شي. خو دې زموږ سره په شرافت موږ به شرافت کوو. خو دې زموږ سره شرافت نه کوو. د نه کولو بیا د الله د موږ قوم یو موږ به راپاتو. دوی د موږ باندې بیا د دوی څخه خوښه هغه بیا کوي بیا د دوی لاس خلاص دی. خبره به کل نه زموږ سره چا مشوره کړله نه بالکل دغه شان ډایرکټ راغلی او سیکشن 4 یې لګول د دې موږ भरपूर مخالفت کوو. حکومت زورور د ټیک ته حکومت زورور خو د عوام هم څه تجاوزات دي ځکه چې اغلر کول وړي موږ د منګور د اوبو خلاف بالکل نه یو. د اوبو دغه سکیم چې د ایشیا بانک په مرسته د خوازہ خیل نه منګور پورې کیږي په اړه د اوبو ورکونکو ادارې مشر شیدا محمد وای چې د ځمکې مالکانو ته به د مارکیټ نرخ مطابق معاوضه ورکول کیږي او د سره به د منګور د وو لکو د اوبو مسله په مستقل توګه حل شي. د چارباغ او خوازہ خیل خلکو په دغه موقع علامتي احتجاج وکړو. دوی ول کچري د اوبو په سکیم کې مقامي خلک په اعتماد کې وانه غسته شول نو دوی به په سخت احتجاج لاس پوري کړي. د کیمرامین لوګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات. کراچۍ کې